بادشاہ شیر اوس شیرونه وایي بادشاہ پورې الله لقبه من عنده شرفا لأنه شرف الدين الهدى سيم إن الأمارة باهت به نسبت والحمد حمد لما اشتق منه سمو دا شیرونه وایي امیر احمد بادشاہ باندې کې شیرونه وایي خطبه وکړه الله لقبه الله لقب ورکړی دی لقب چا ته وایي لقب یو صفت ته وایي هغې کې مدح د دې ته لقب وایي الله لقب ورکړی دی من عندي خپل طرف نه الله لقب ورکړی دی شرفا د شرف الدین الله لقب دته ورکړی دی درباتا دغه خبر وجه څه ده وایي ځکه چې دین نه دین هدایت دین دا د اخلاق له وجې عزتمن دومره اخلاق لري بادشاہ صاحب چې دین الهدى د هدایت دین چې قرآن حدیث دی دا د بادشاہ اخلاق له وجې نه عزتمن دی ځکه الله دته لقب ورکړی د شرف الدین په پیارو که نه یوه بل دا د وایي بادشاهي نه ده بادشاهي دا فخر کوي چې ده سره نسبت بادشاهي خوشحاله ده چې موږ ماوال بادشاہ امیر احمد صاحب ده شرف الدین بادشاهي فخر کوي از به نسبت چې ده سره نسبت ده چې دا مې بادشاہ ده او وایي ګله بله کیسه وایي والحمد حمد دا حمد چې معنی یې ثنا او تعریف ده دا ځکه حمد ده لمشتق منه سمو چې ده نام ورنه مشتق ده امیر احمد څومره تعریف یې نو وایي الله لقبه الله سبحانه دته لقب ورکړی ده لقب چا ته وایي یک صفت ته وایي چې مدح یې پکې من عندي خپل طرف نه الله لقب ورکړی ده کوم لقب یې ورکړی ده شرفا د شرف الدین وجه څه ده ځکه چې دا دین دی هدایت عزتمن کړی چا له وجې شیم وایي د اخلاقو له وجې او ان الاماره باهت ما ته باره ورته معنی کلام دی بادشاهي فخر کوي په دې خبرې فخر کوي چې د سره مو نسبت چې دا مو بادشاہ ده بادشاهي په دې فخر کوي چې دا مې بادشاہ ده او دا حمد چې حمد دا حمد معنی څه کې دي تعریف او ثنا دا حمد ځکه حمد ده چې د نام ورنه مشتق ده ځکه د نام څه ده احمد امیر احمد حمد نه مشتق ده کنه ځکه دا حمد دومره غټ تعریف وکړو سونا یې ځای کنه ځکه وایي الله لقبه الله دته صفت ورکړی ده من عندي خپل طرف نه شرفا د شرف الدین معنا مو ذکر کړم الله لقب معنا صفت ورکړی ده دته من عندي خپل طرف نه شرفا د شرف الدین ولې لانه شرفت ځکه لانه په تحقیق سره شان ده شرفت عزتمن کړی ده دین الهدى دین دی هدایت چې قرآن حدیث دی شیم و اخلاق دی ده شیم فاعل ده لانه شرفت ځکه شان ده شرفت عزت ورکړی ده دین الهدى لاندې وګوره دین دی هدایت ته عزت ورکړی ده چا ورکړی ده شیم و اخلاق دی ده ان الاماره باهت په تحقیق سره بادشاهي فخر کوي از به نسبت دیو جنا به نسبت چې د بادشاہ سره نسبت راځي چې دائمي بادشاہ ده والحمد حمد حمد چې حمد ده حمد تعریف ثنا ته وایي دا ولې حمد ده لما دیو جنا مشتق منه سمو چې مشتق شوی ده د حمد نه سمو نام دی چې احمد ده احمد مشتق څه حمد نه مشتق دا یې ګوره شعرونه پسې ویل اوس بیا روان شو په مخه تاریخ په پانه ډکې یاره ځکه دا علماء دو سره وخت صرف علم پاره دو چې پاره نو ځکه دا څنګه مستاثر وخت نشته صرف سپینو سره پاره وخت تا دا لار څو سپینې سرګرارو بیا یا لاله کو دا څنګه شانو باندې غړ غړ څنګه
سي دومره یې وای ونه لای تاسو دا تاسو څنګه دا په سیګر باندې ښکاري دا ګور لا زال اعلام العدل في ايام دولتي عاليه وقيمه العلم من آثار التربيه غاليه دی وای ما ته ور همیشه دی دعا ورته کوي جنډې دی عدل معنی برابر حق ورکول همیشه دی جنډې دی عدل اورج دی حکومت کی بادشاہ کی اوچته خدای دی کی کہ ہمیشہ ہی جنڈے دے عدل تو زمانے دے حکومت کے بادشاہ کے ہاں عالیتن اوچتے تو کہہ دوں کہ نا خدای دی کی کہ عدل والے جنڈے دے دپا حکومت کی اوچتی دعا ورته کوي خدای دی کی چې دی علم قیمت د وجد تربیت ته باسان غالیتن ګران دی چې بادشاہ دی علم تربیت کې دی علما او طالبان او مدرسو د علم قیمتي ده چې بادشاہ کوم شي ته توجه ورکړي د عوام هغه کوي کنه عربو بادشاہ دین تعلیم یونیورسيټیو کې عام کوي ایو مدرس دوه والا درهم تنخواهي ایو لک درهم تنخواهي چې خلک په زمانو علم سبق وایي کنه اج موږ پاته خال بتیر کې دوه پوری زکات بدل نو خلک په زمانو سبق نه وایي چې ما زیګو به وظیفه خوري یا ما زه دوه ګډ کال ناسي دوه پوری زکات په عربو کې بادشاہان چې علم تربیت کوي نو یو مدرس څوره تنخواهي یو لاک درهم چې یو لاک درهم دي تنخواهي دنه پاکستاني ټول صفا اطلاع د صفا اطلاع چې تنخواهي نو خلک خود په زمانه سبق وایي تیاری په خبره دا څنګه ملګراو موږ هم خیالي درس کولا او په خیالي مشفر لیکلي وي عدالت عربو چې درس کولا نو دته په بادشاہان شیخان جازونو کې راتله هر یو شیخ وړوکا اجازه بیا بدته ورته دنه خیالي ویلا نو ما ورته خیالي خو زه درس کوم اما په خیالي سره لیکلي د 600 صفحې کومه څه څوک ځای نه راځي او البته د بادشاہان وردي شیخان ابو زبیوال هلیکاپټر واړو ارته وړوکا اجازه نو دته بدرس تا ورته خیالي ورته ویلا شیخان به ورته وړو جازونو کې دته په خیالي ورنه ویل چې دا واجب علم د خیالي علم کلام باندې پات نو ماره د چې جازو چې ورځي خو پیسې به ډېرې ورکړي کنه هغه په دې سخیان موږ ته څوک چای نه راکړي چاته پته نه چې موږ په خیالي باندې لیکل کړي دي درسونه نه کړي چې تاسو ته موږ په باندې سره لیکلي تاسو پته نه ان څوک نه سوالو پورې راځي انا څوک شاعر ته دا وجه څه ده چې کله ته بادشاہ سکول ته ترجیح ورکړي کنه علم دې دین ته نه ورکړي پیژنې نه عرب دین ته ترجیح ورکړي نو تل خلک په زموږ یا سبق وایي دا ګور لا زال اعلام العدل همیشه دی اعلام العدل جنډې دی عدل چې عدلی خپل نفسي کنه جنډې دی عدل څه کوي چې ځکه نوران چې عدلی هر څه سره انکار کوي هغه خپل نفسي چې ظلمي هغه خپل نفسي لا زال همیشه دی دعا وکړي اعلام العدل جنډې دی عدل فی ایام دولتی په زمانه دی حکومت کی بادشاہ کې دولت باندې څه کوي حکومت کی بادشاہ کې عالیتن چتی دی دا جنډې خدای دی کی دا جنډې اوچتی دی عدل والے وقیمت العلم ادي علم قیمت من آثار تربیتی د وجد اثرات دی تربیت او منت ته بادشاہ تربیت کی دی علم مهنت کوي غالیت انداز ګرانی علم قیمت کی ګران چې بادشاہ ته ورته دی علم ګران قیمتي دی چې بادشاہ نه ورته دی آسان دی د چوک نه وای تاسو باندې موږ نه واقعان چې ټول چې تا غریبان وای چې بس سند باشر کې د سکول کې ماستر ولې چې بادشاہ ته ورته ټول بادشاہ ته ورته چې غټ عالم به غټه ترقی تاسو به ټول منطقونه ویل علم کلام به ویل معنیتونه به مکول شپه به مورنولې چې چای به بادشاہ درکول
مړی به درکولې بیا چې څوک اول راشي په منطق کې هغه ته لک روپۍ انعام ورکولی بیا دې په خبرې او بیا مدرس بیا 1 لک درهم تنخواهي داسې کیسې خو تاسو به ټولو دا ویل بیا که نه اوس تاسو ته پته نشته چې منطق چېرته وایي علم کلام چېرته وایي طبیعیات چېرته وایي الهیات چېرته وایي تاسو په دې نه یو خبر چې دا څه شی دي ولې لکه دا مسکینان غریبان او دا بس نه مبارسان پېژني نه عوام توجه راکوي دې وجې نه تاسو بس تېرو 8 کاله سبق وایو چې سند حاصل کړو چې مساطیر سر نه جوړ ماسټر ولګېدې خطیب ولګېد وقیمت العلم قیمت علم دی خدای کی من آثار تربیتی د وجه د اثرات د تربیت مهنت دی باسانه غالیتن گران و ایادی علی اهل الحق فائزتن ما ته ګوره خدای دی کی دا نعمتونه دی بادشاہ په اهل حق علماء باندې فائزتن وریږي اهل حق علماء چې وی په یو باندې د خدای کی چې د بادشاہ نعمتونه په وریږي دا چینی بورې رااله طالبان دا خربوزې رااله دومره ډېر خربوزونه کوټه ډکه د سردونه طالبان ده یا دې په خبر دا پیسې رااله دوی و طالب ته 10,000 وظیفه ورکړي خدای دې کی چې د بادشاہ نعمتونه دې په اهل باندې فائزتن وریدونکي خدای دې کی دعا ورته کوي ته نه ګوره ته نه یو سړي نام نه ده مشتور نام ده ته نه معنا دی باک ته نه دا معنی کوي تاسو ټول ته نه موږ ته نه دی باک نه علم قدر ستا نه جمعات قدر ستا د غفار ته جمعات میتاز وګوري تاسو یو طالب نه میجو دا ګوره ثواب نه ګر او ایادیه نعمتونه دی البادشاہ ایادی معنی څه نعمتونه دی بادشاہ ایادی جمع دی یتا لا سره تعبیر کوي چې نعمتونه سره په لاسو ورکړي و ایادی نعمتونه دی بادشاہ علی اهل الاتفالیات باندې فائزتن وریدون کی وی ما ته ګوره وي دشمن خو لري و خدای دې دشمن ټیټ کی خدای دې دشمن ټیټ کی خدای دې ذلیل کی خدای دې غصې نه وسوځي چې دغه بادشاہ څوک دشمنی کوي دا ګوره واعاديه من بين الخلق غائزه الدشمنان دي بادشاہ دي من بين الخلق ومن دي خلقو کې غائزه فکو ذلیل دی وی ناقص دی وی غائزه فک ناقص دی وی وی نور تاریخ لا تر تکم سره دور تاریخ څوک بادشاہ کوي دا تیس کې دور تاریخ کوئی سره نه کوي دا څنګه چې بادشاہ وشو کړای بس جا تیس کې